دینه بعد د انسانیت تقسیم دی د اخلاص او د منافقت په اعتبار سره. اخنس ابن شریق دا ډیر یو فصیح اللسان انسانو او صفا جبی والو د جبی خبره زده بعض انسان داسي چې دا خپل ځان صفای زده وي. دی براغه د نبی له سلام مجلس کې بکینا سو منافقت به کو نبی له سلام ته د الله رسول پتا سبحانه قرباني مو تاسو چې حکم کوي بالکل تابعدار دار یا غدي او چې کله وبار ته وته نبی به د مسلمانانو پټي و چې مخې ورتل هغه به چې اور به ورته لګو هغه به سیزل یا به چې ساروي ورتل هغه ساروي به ولا وجل نو دا ټول نقصانات به د مسلمانانو کو نو دا غي ذکر دی بدیږي. ومن الناس بعض د خلقنا من اغسوک دی يعجبک چې تعجب کې وا اچي تعالی را قوله دا خبره ولی لحلاوته وفصاحته. تفسیر الرحمن وی چې دا جبه کې حلاوت دی میټاس دی او فصاحت دی بګي نو هغه خپل ځان صفای کولې شي نو بدی وجب ته تعجب کې شو دا څنګه خبره کی دا سړی نو لہذا د چا په نرم خبرو دوکا کېدل نه بکا کوي. ومن الناس بعض خلقنا من اغسوک دی يعجبک چې تعجب کې چې تعالی را قوله خبر دا غفل حیات الدنیا فجن دنیوي کې ويشهد الله گواکي الله علی باغ سبحان ما فی قلبی چې د بزړه کې دی وهو الد الخصام دا ډیر سخت جګړالو دی. واذا تولى چې کله مخ ګرځي سعى فی الارض کوشش کوي بزمکه کې ليفسد فيها چې فساد کوي ويهلك الحرث هلاک کی بټي و نسل او نسل ساروی بټي ارس هلاکول او خرابول لاغي کوشش کوي. والله لا يحب الفساد الله نخوخي فساد. واذا قيل له اتق الله چې کله ویل شي دته اتق الله د الله نو یریږي اخذته العزه اونې سیدلرا ننګ او غیرت بالاسم بګنا سره چې وته الله نو دی اسمات نصیحتونه کوي فحسبه جهنم کافر ادر لپاره جهنم ولا بئس المعاد ډیر بد استوګ نه د دې لپاره د جهنم الله دې امتناو ساتي. بیا د بعض مخلصین بیان دي لکه صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ یو ځل مختلف واقعات علماء ذکر کړی دي پدې کې خو یو واقعیت نه صرف ذکر کوم. صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ هجرت کو د دوران کې کافران ولرال نو صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ وته فرمایل چې ز تیرانداز مو غشه رويست او وی فرمایل چې پدې وم پناخه نه باندې ولم او مرزه ما پسې او بیا دا غشي ختم شي نو بیا تورا داسې رويستله او غیر دې په مخ کې داسې وخوځوله او وی فرمایل چې بیا ور دینه بعد پدې تورا چې صبر روغ جاګي غمبر سره نو زدام قخره او کنه زما په مکه کې داسې ازمکره زما دا سروي دي دار یا غدي نو کداغه اخله نو دغه واخله ما پرې چې الله رسول الله مدینه منوره ته لاړ شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي مبارک یو فرمایل ربح بيعك يا ابا يحيى ربح البيع ابا يحيى د کنیت ابو یحیی نبی علیہ السلام پر سمره بهترینا غټه وکړه ابو یحیی چې د دنیا ارسه چې ورکړل او د الله رسول واغشت نو الله فرمایي ومن الناس بعض خلقنا اغه سوق دی یشری ځان خرسي دا متضاد الفاظ نه دي دواړه معنی لري دلته کې یبيع معنا ده خرسي ځان خپل نفس او خپل ځان ابتغاء مرضات الله دا الله رضامندي لټول د بار د مقصد چې الله رانه خوشاله شي. والله رؤوف بالعباد الله مهربان دی بخپل بندگانو باندې. یا ایو الذین آمنوا ادخلوا اے د ایمان خاوندانو. عمر فاروق رضی الله عنه یا داسې بعض علماء لیکلي چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه اغي دا وګڼله عبد الله ابن سلام رضی الله مبارک خدا ورکړي چې عبد الله ابن سلام رضی الله فرمایلی چې مونږ بچی خیر دی دین اسلام قبول کړی دی نو بده کې بدا خیالي ورځ حرام خو نه ګڼو تعظیم به کو چې يهودیت باندې عمل راشي او په اسلام باندې عمل راشي. یا د غرنګي یعقوب علیہ السلام په ځان باندې وخه دا حرام کړی و نو مونږ به دې کې حرام نه ګڼو خو منی بشو دین نه باغی به عمل راشي بدی به عمل راشي. دا ید مبارک راغی چې تاسو په اسلام کې پوره داخل شو دا سم کوي د اسلام چې منی پوره به منی چې دا څنګه چې يهودیت نه خبر راواله مصر دین راواله بس اسلام چې اوس ان الدين عند الله الاسلام کامل دین چې هغه اسلام دی اوس دا پر خودل نه دی بکا. یا عبد الله یا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ځل تورات نسخه راغشتې وي او داغي تلاوت کو او نبی له صلوات و سلام هغه تشریف فرمو دی دوران کې د نبی له سلام مخ مبارک غرنګ تک سور شو دا علامت بو د نبی له سلام د غوسه کېدو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه فرمایل چې مه مکوا غلې شته ګورې د الله رسول ته چې دا غیرنګ مبارک څنګه شو. نبی له سلام او فرمایل ک په دې وخت کې موسی علیہ السلام هم ژوند دی نو پاغه باندې هم زما تابعداري لازم و او تاسو ماته د تورات نسخه را لغوي. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان خواندانو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن پورا یو معنی دارا چې تاسو پورا داخل شئ
او یو دویمه معنا دا ده چې پوره اسلام کې داخل شي. یو چې ته پکې پوره داخل شه، داسې نه چې په ژبه دې په اسلام جنګېږي خو په سترګو باندې هر څه ګډې وډې ګوري، په غوږونو باندې هر څه ګډې وډې اوري. لکه نن سبا زموږ خلک مونځ اودس کوي که نه، خو چې د ګانو خبره شي مړه بس کله کله ځانم خوشحالول پکاري. نو دا خبره غلطه ده. دا یا وي یا دا خبره کوي چې یاره دا ګانې چې د روح غذا ده، دا خو کفریه خبره ده بیخي. نو تاسو پوره داخل شئ، ستا د سر نه تر خپو پورې هر اندام دی د اسلام مطابق وي، د هغې برابر وي. او یا چې دی اسلام پوره دین دی، په دې پوره دین کې ته داخل شه. یا ایها الذین آمنوا ایمان خواندانو ادخلوا تاسو داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتا پورا پورا، ولا تتبعوا تاسو تابعداري مه کوئ خطوات الشیطان، د شیطان د قدمونو، انه لکم عدو مبین، دا ستاسو ښکاره دشمن دی. فان زللتم که تاسو اوښویدئ وخت رازم کو من بعد ما جاءتكم البينات، پس د دینه چې تاسو ته ښکاره معجزې رالی، فاعلموا پوه شئ ان الله عزیز حکیم، الله زبردست حکمت ولده. هل ينظرون، دا خلق چې بیا هم نه مني دا څه کوي؟ دی د قیامت انتظار کوي. څه هل ينظرون، دی انتظار کوي الا یاتیهم الله، چې راشي دی ته الله فی ظلل من الغمام، هغه سورو د اوریځو کې، والملائکه فرشتي، وقضی الامر، او کار فیصله شي. الله راشي دی ته د متشابهات او آیاتونو نه دی، او د متشابهات او آیاتونو بحث موږ په الف لام میم کې ذکر کو چې بعض متشابهات داسې دي چې دا غي لفظي معنی معلومه ده خو مراد نه دی معلوم. اوس د دې لفظي معنی معلومه ده مراد نه دی معلوم، دې څه مراد دی چې الله براشي. نو په دې کې متشابهات دي کې بحث مکوه، دې کې مزه. او بعض المتشابهات داسې چې لفظي معنی هم نه ده معلوم، مرادي معنی هم نه ده معلوم، لکه الف لام میم وغیرہ. و الى الله ترجع الامور، او الله ته ټول کارونه واپس کیږي.